ستادم خشو دنیا رنڈا نبی یا نبی یا نبی ستادم خشو دنیا رنڈا نبی یا نبی ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم و مسلمانان ورونو مخ کی جمعہ ہم دا قربانی متعلق مسائی او فضائی بیان شویو ہم دا آغی متعلق نن ہم سحسا دا بیان اولو کوشش کو اللہ دے دا صحیح وعنا توفیق راکی نن دا دے ذی قیدے دا میاشتے چه دا اسلامی میاشتو دا دے کال یولسم میاشت دا دے پسے بیا ذوالحجہ شروع کی گی اغیط دا لوی اختر میاش ہوئی دا اغیط پا لسم تاریخ باندے لوی اختر وی خلق قربانیانے کئی منز کئی نو دا دی ذی قیدے دا میاشت نن اتشتم تاریخ دے او سبالے یو کم دیرشم تاریخ دے دا دے اسلامی میاشتو اصول او طریقہ دادا چکل دا دے یو کم دیر شرز برابر شی نو دا غور پسی شپا چکم را روانی اغا دیرشم شپی او دا هم امکان لری چی دا دے دا ورپسی راتلون کی میاشتی اولو رزی ذکر اسلامی میاشتی زیادی دا یو کم دیر شوی نو چی کلا 29 ورز برابر شی نو دا مسلمانانو دا پارا دا پکار دا چی دوی پا دا دیر شمش پا چی دا شکیش پا دا چی یا با دیر شمای دا دی تیرے میاشتی یا با اولی دراتلون کی میاشتی نو پا دا شپا باندے ما خام دی دوی میاشو گوی
کمیاش اولیدلی شي نو آئنده نوی میاش بشورو شي او داغا میاشت سره کس احکام متعلق وی نو آغا احکام بسڑے کئی لکه مثلا روجہ دا روجے میاش اولیدلی شونو شعبان ختم شو اس بسوال روجی روجہ روانه دا یو کم دیر شما پورا شوا میاش اولیدلی شوا نو اس بسوال وڑو کی اختری دقا سے زمونگ دا پارا اس دا سبانے ورز دا سبانے ورز دا یو کم دیر شما دا زی قیدے که سبا ما خام میاش اولیدلی شوا شہادت و گواہی پیدا شوا اوشوا نو دغا ورپسیش پا دا با دا ذوالحجی اول شپی او رزب ورپسی ورزب دا ذوالحجی اول ورزی دیکھ مقصد سے دے دی سرس احکام متعلق دی دا خبر منگا بار بار کری دا چی دا اللہ تعالی دا طرفنا چی پا دے بندگانو احکام مقرر دی نو فرض دی سواجب دی سنت دی سمستحب دی خو بعض اعمال وی سنت داغی اجر و ثواب دمر دیر وی چی دا فرض انہیں ثواب دیر وی ذکر چی آغا پا کال کی یوزل رز اس دی میاش کی فضیلت تے او بہتری دا قرآن شریف کی اللہ جل شانہو دا دی میاش تی چی دا دی اس ننی اتشتم دے سبائی او کم دیر شم دے و دی پسی بیا دا لو یختر میاش بشورو کی گی نو سا احکام متعلق دی اولنے حکم خدا دے چی کچرتے سبا میاش اونلی دے شوا او سا ثبوت را نگے خبر اخلاص آوا بلا ورز با دیرشم ورزی نو دا دیرشم ورزی دا ماخام نمخ کے مخ کے کم خلق چی قربانیانی کئی آغا با ویختم اختخپل برابر کی نوکان با واخلی دا بدن چی کم ویختلر کولی آغا با لرکی دا عمل اگر که مستحب دے و سنت عمل دے فرض ندے خدا میاش خو بیان نرازی کال لبرازی او پا دی چی کم اجر او ثواب ملاوی گی خو آغا اس با ملاوی گی چی تب کے عملو کی کنا نو کار سدونا مشکل ندے خو بس نکو ندی مثلا سبای و آخرہ نو بیا دا اختر دا ورزی دا قربانی پوری بتا نکون ناخلی سنت تے واغستن بیا با ناخلی سر دے اخرایا بیا با نخرائی دا بدن نور ویخت ادی لرکڑ نو بیا با دا لوی اختر دا ورزی پوری دا قربانی پوری با دا ویخت نکون دان لرکی بہتر دادا چی چونکہ مونگتا خودل تک ثبوت چی رازی اکثر لیٹ راشی نو خدادا چی سبالا دا ماخام نمخ کے مخ کے دا زیادی ویختا و نکونا دا سڑے رزان دلر کی نو بل ورس که بالفرض اغا دا ذوالحجی نوا اغا دا دی زی قیدی دیر شما میاشون خیر دے خو یو ورس مخ کے دی دا زان صفایو کڑا او نکونا وغیرہ دے لرکی یو حکم داری سو قربانی کئی نو دا سبانا پکار دادا چه دا ماخام نا مخ کی زکا کمیاشو لی درشتی نو گوید بیا دا ماخام نا پس دا ماخام دا داخلی دو نا پس بیا بل ورس شروع شی خواه
شریعت کې دا ده چې سبانه ورځ به د نن ماښام نه شروع کېږي. سبانه ورځ به د نن ماښام نه. نن د جمعې ورځ ده، سباله د خالی ورځ ده د هفتې، نو دا سبانه ورځ د نن ماښام نه شروع شو. منځ کې شپه ده، خو دا شپه د دغې ورځې ملګرې ده. نو د ماښام نه مخکې پکار دا ده چې موږ سنت هم واخلو. زیاتی ویښته هغه هم د بدن نه لر کړو، نوکونه هم واخلو. نوکونه زر نه غټېږي، هفته په هفته هم نوکونه نه غټېږي. یو هفته تېره شي بلې هفتې له نوکونه دومره غټ نه وي. البته چې 10 ورځې 11 ورځې تېرې شي بیا دا نوکونه غټ شي، نو بیا پکې خیرې نښي. نو که چا نن نوکونه اغوستي ټیک ده، ښې کړي. که چا نه یې اغوستي سبا دې نوکونه والي. خیر دی سبا ورځ کې د اخره کې والي، مازدیګر کې په هغې کې به حساب شي. نو یو د ثواب او یو د اجر خبره دا ده. ما تاسو ته مخکې ووي چې هر عمل فرض نه وي، خو د بعضې نفل عملونو اجر او ثواب ډېر زیات. او دین علاوه د اختر د ورځې پورې دا 10 ورځې دي. په دې 10 ورځو کې روژه نیول. روژه د اصل کې 9 ورځې، 10مه ورځ هغه د لوی اختر ده. د لوی اختر په ورځ روژه نه وي، د هغې خبره درته کوم. خو څه وخته پورې خوراک نه کول دا سنت دی د نبی علیه الصلاة والسلام طریقه ده. د 1 ذوالحجې نه دا 9 ورځې روژه ده. مثلا که 1 ذوالحجه دا د اتوار په ورځ شوه، نو دا اتوار او بل اتوار اته شو، او ورپسې د ګل ورځې 9 شوې، دا 9 روژې. او که 1 ذوالحجه د ګل په ورځ شو، نو دا ګل او بل ګل اته، او د 9 ورځ دا 9مه ورځ شوه. دا 9 ورځې روژې نیول په دې کې دومره اجر دی. رسول الله مبارک فرمایي چې په یوه روژه باندې د 1 کال د روژو ثواب ملوي. سوچو ته وکنه. ما تاسو ته مخکې وي چې کله عمل نفل وي خو اجر یې دونه ډېري چې څه وایم. ډېر لوی ثواب دی، ډېر لوی اجر دی. او د دې په شپه کې عبادت کول د لیلة القدر د شپې د عبادت برابر دی. موږ لیلة القدر ګورو هلکه په دې رمضان کې علما په بیانونه هم کوي، خلک هم تپوس کوي یاره جي د لیلة القدر به څه علامي. اکثر دا خلک وایي دا ونې را پرېوځي په سیده پرتي بوډۍ ورپورې سخی تړلی و، هغه سخی بیا سهار چې کته باره د ونې په سر کې و. دا هر څه به سجده کوي، خو ما او تا ته په دې سترګو ګورې نه ښکاري. دا ټول څیزونه د الله عبادت کوي، دا ټول سا واله څیزونه د الله تسبیح کوي. خو خدای پاک وایي تاسو پرې نه پوهېږئ. د دوی ژبه بدله ده، ستاسو ژبه بدله ده. نو خلق د لیلة القدر د هغه ښه شپې د هغې تپوس کوي څه نښه وایي. ټیک ته رسول الله مبارک ویل یاره هغه شپه به نه ډېره یخه وي نه به ډېره ګرمه وي. په دې شپه کې به تکه توره تیاره نه وي، داسې لږه رڼایي غوندې به پکې ښکاري. سار چې نور راخیږي تت غوندې به وي، پړقېدونکې به نه وي. دا علامې نبي علیه الصلاة والسلام ښودلي.
اس اغا لیلت القدر شپا اللہ تا تدادا پا دے ذوالحجہ کی پا دے لسو وارو شپو کی درکا ہر شپا پا دے کی عبادت دا لیلت القدر دا شپے برابر او ہر ورز روجانی ولی دا دا یو کال دا روجو برابر اللہ اکبر سوچو کا نہ روجے دیونی ولی نہ روجے نو دا نہو کالو دا روجو برابر ثواب درتا اللہ درک نہو کالو دا روجو ثواب سمرا جی وہ خبر دا کرنگے بیا پدی کی تکبیرات تھی اگا تکبیرات انشاءاللہ پدی کی یو جمعہ زمون بلا ہم رازی دا اختر نمخ کی دا اگی تکبیرات و خبر ابا انشاءاللہ راتلون کی جمعہ کی کو خیری کا زندگی وا اس دا قربانی متعلق یو سو خبری دی مخ کے ما عرض کرو چه چا سر دمر پیسی وی نو پاغ قربانی کی گی یا پیسی خو نئی خو آغا اندازہ سا نور سامان ورسری 78,000 روپے تاستما ویلے وی خو چونکہ زمونگا خو پاکستان دیکھا نا کمبل کیوں سیگو پاکستان کیوں سیگو نو دل تکی دیو سیز ریٹ پا یو زیبان دی نو دریگی پا دی بازار کے چروانی و دل تر سبزے والا تا پوسو کر چی ٹماٹر پا سو دی نو آگا تا ہوئی پا 50 چی واپس رازی بیا دی تا پوسو کی ٹماٹر پا سو دی ہوئی پا شپیتو ایلے کتا خوص ما تا 50 آو کنا اس ٹیلیفون راگا چی پا شپیتو دی پاکستان خدا گا ریٹو ندی پا منٹونو کی بدلی گی را بدلی گی اب دا پاکستان قانونم سا دیر عجیبہ دے دا پاکستان قانونم سا عجیبہ دے دا غمخ کی اردو کے پنیٹ راغلیو یو بابا سبزی خرسولا نو چکم دا سبزی ریٹو نو دا غینے ارزانہ خرسولا کم چه ریٹ سرکاری مقررو لکا مثلا 80 روپے نو آپ اویا خرسولا نو آگا اے سی دے کہ ڈی سی دے کہ سسٹ ڈسمیس دے آپ اسے راگ رہے ہو استے سڑے جیل تا بوتر دا تو ولی اویا خرسے لیکن خدا اگر کمال پا اویا گاٹا کئی زست سکم نا دا تا حکومت خلاف ورزی کے یعنی ارزان ام دلتا نشی خرسو رہے خلقی مجبور کڑے دے چی گرانے خرسے خلقی بدی خبرم مجبور کڑے دے چی گرانے خرسے عجیبہ خوندے و ناشنا خبران آگے تے لکل اندو ایک عجیب و غریب خبر یو ناشنا خبر دادا چی ارزان بلی جیل تبوزی چی گران دی خرساو خو گران خرساو خیر دے گران کی صدقانیشت زکا آگا سوک چی دا پسی گرزی بس آگو پا 10 روپئی رضا کی گی با پاو ٹماٹر رضا کی سوک چی دا کنٹرول کئی دا چا پلاس کے دا کنٹرول دے نا غریبانان خو چی 10 روپو لوٹتے والا ورک دا غا پکی نو خو ساما وقت را سرا نو ویچے آگی تبادا نزدی شو منو دا لوٹ دا یو گوٹ با می چی کم دیانو دا سی پا دی لاس کی آگی بھی دی 100 روپو لوٹتے لاس پہ موقع بس اڑو بے ندراو لما دا جیب کے خو دا پتلون وی بدویم دے دریم دے وی رالم وی کنزل بیا را پسی ڈیری کڑی دکا چی رستو راگست یا خو لوٹ نوا خو دا لوٹ ٹکڑا وا دا یوم پا کار رانگا خوی زمان پا کارو شو داگا خلق پتا پسی گرزی دا گاڑی خواکا گاڑی دی خواکا ٹماٹر دی گران خرس کا لکان دی ارزان خرس کر ناگی دا خو پاو لگان ورکا پاو ٹماٹر ورکا بس رضا شو آخو تا تسنون بیاسا وی نا ما یوزر گاڑی رہتا ہو دا سبزی میرا گستا چه سبزی میرا گستا نو یو پولیس ماما را گئے پولیس ماما ما تا ہوئی چه دا گاڑی دی غلط اترولی دے ما وی آو
غلطی مې کړې غاړې ته مې دا چې مې سړک په مینځ کې ودرولې وې نه دا به ټیک وې روډ بندېږي ما وی او که نظم دغه ویم چې روډ بندېږي نو غاړې ته مې ودرولې دی دا مې ګناه کړې ده غلطي مې دا کړې ده چې دا مې اوس سړک په دې مینځ کې ودرولې او تاله مې یو د 100 روپو لوټ درکړی وی نو بیا دې ولاړ وې تر ماښامه پورې بس هغه داسې نیغ نه شو خو ته لا پکې دا خبرې مې دا روډ دې ګاډو واړه بند کړی ښه لږ سترګې وګړم زه دې سبزۍ والا ته ولاړم یا به 3 منټه یا به 2 منټه یا به 15 منټه ټماټر رالم الوګان رالم او ځم خو دا ګاډۍ والا سار نه ولاړ دی او د ماښامه پورې به ولاړي لار ده بنده کړي که ما بنده کړي څوک راغی ورته ویل خدای دې کار که ځه لر شه مشر کشر دله نشته څوک پېژنې نه ملا صاحب دی څوک ښه سړی و بل کس وی استاد جي دی او ګاډی خو هغه غاړې ته ودرولی دی دا اوس دې غریب دې ته چل جوړ کړی چې دی ماله یو 100 روپۍ رقم یا خدای دې غر کوم ځان له مولیانو بل څوک چې ترخ وګري نو موږ تمه پیدا شي زما په 500 چور راوخ مې موږ ځان د بل ته پته مې تاسو ته ماته پته مې د مړي سر ته پراټې ګوري نو هغه دغه غریبانان هغه غریب خدا کا سیال دی تا ته ریټ نو چې ارزان خرڅوم دا ولې ارزان خرڅه اچھا ګران خرڅه ولې ګران خرڅه بس 100 روپو لوټ ورکه خبره خلاص دلته خو په پاکستان کې دا قانون دی نو ما تاسو ته وی چې ریټ په یو ځای نه ودرېږي نو 78,000 روپۍ نصاب جوړېده نو پرون راته یو کس وی اوس 78 باندې کار نه کېږي مې ولې وی اوس د 52 تولو چاندۍ نه 80,000 روپۍ جوړي چاندي لکه نور هم ګران شو مې خدای دې نور هم پسې ګران کړي چاندي نور هم ګران شو ما عرض کړو تاسو ته چې د 2 کالو ساروی غوین میخین په دې کې وکسه شریکې دي د دغه 80,000 یا د 78,000 مالیت چې د چا سره موجود دی مالیت څه مطلب یعنی دونه سامان ورسره شته چې د ضرورت نه سیوا دی او هغه ته قیمت کې دغه ته رسیدل لکه یو کور سیوا دی یو غوی سیوا دی یو غوای سیوا ده دای سیوا دی یا به قربانی کوي روغ ساروی باندې به قربانی کیږي یو ساروی په خپه ګډ دی او د قربانی زیت په نشیتلې ستا په اخر خو ولاړ دی خو د قربانی د پاره تا یو ځای مقرره کړی چې زیل ته بوزم لکه بعض علاقو کې د قربانی د ذبح د پاره یو ځای مقرر مستقل وزم مستقل نشته خو زه د کوره خو بار وباسو یو ځای ته د ګجرې ته وباسو د چا اوترا ده پټی ته وباسو ونی سوري ته ساروی را وباسو نو چې دې په داغه خپل د ادریدو د زینا د ذبح زیت تلشي نو که ګډه ګډه خپل لګي نو خیر دی کیږي خو کنه نشو لګولې دا یو وخت په بالکل نشو لګولې په دریخ پیته بیا په قربانی نه کی کخکری ماتو او دن پکې هغه کچتی غراخ کارا شویو د خکر د پاسه یو کسوړی بیا چې هغه ته لری شنو لاندې بل کلکه کسوړی بیا چې هغه ته لری شنو لاندې پکې کچتی غراخ کارا شي نو کله کچتی غراخ کارا شویو نو دا عیب جن شو دا ساروی قربانی پینه کیږي که یو سترګې ړنده وه قرباني پې نه کېږي که یو غوږ نیم پرې کړی شوی و قرباني پې نه کېږي که د څاروي لکۍ نیمه پرې وه قرباني پې نه کېږي که یو څاروی د پیو والا مؤنث څاروی دی په 4 تیونو کې 2 تیونه خراب و قرباني پې نه کېږي د ګډې بیزې د بیزې 2 تیی نه یو خرابو ګډو مونږ ته ګډو وایو خپل اصطلاح کې یعنی پیته نه راوت قرباني پې نه کېږي ها
د کم ساروی چې پیدایشي ښکرونه نه خیر دی کېږي پې ځکه ساروي دوه قسمه دي یو هغه دی چې ښکرونه نه وي یو وایي چې ښکري نو چې ښکري نه وي په دې دا په دې غواګانو کې هم شته او دا په دې بیزو کې هم شته ګډو بیزو کې هغې کې هم شته چې بې ښکرو په دې باندې قرباني چې کله ښکري نه وي خو پیدایشي نه وي ها که غوږونه نه و پیدایشي نو دا عیبجن دی ښه پیدایشي غوږونه نه و یو خدای چې غوږونه وي خو داسې واړه واړه تاسو دې ګډو بیزو ته خیال کړی که نه د دې بیزو بعضې غوږونه دونه دونه اوږده او د بعضې غوږونه دونه دونه واړه دي که نه خو پیاوري که نه اجینې ته چا وی واده خو شوې خو خاوند دې بونجی دی چې خدای مې بونجی پکې نصیب کړی دی دغه بونجی دی راله خدای بختور کړي پوزه څه کوي ساه پې اخلي که نه نو اوس که دا غټ پوزه دونه ده او که پوزه دونه ده خو ساه خو پې اخلي نو غوږ که غټ دی که وړوک دی دی که دننه آله چې کومه لګېدلې ده نو هغه د اورېدو والا آله ده خیر دی کم ساروی چې خسی دی خسی نو که پیدایشي خسی دی او که رستو چا خسی کړی دی نو په ده باندې قرباني کېږي بلکې دا بهتره ده د خسی ساروي قرباني خسی خو پېژنې که نه د ساروي دا انډې دا اګۍ یا ټکولی شوي او یا نه نو دا خسی په مؤنث ساروي باندې نه سورېږي نو چې نه سورېږي نو ده کې طاقت لږ ډېر دی ښه لہذا په ده باندې قرباني کېږي دقه رنګې ګوري چې څه عیب په ساروي کې و او د هغې په وجه د هغې په قیمت کې نقصان رات لکه خارخ پې لګېدلی پمن دی نو که خیال دی د هغې نه سړی هسې هم کرکه کوي پمن ساروي نه کرکه کوي ها که لږ ځای پابند دی او تا وله علاج وکړو د قربانۍ د وخته پورې دی ټیک شو نو بیا بیا قرباني کېږي خو که نه ټوله څرمنې پمنه ده نو دا څاروی که د 1,00,000 روپو دی نو اوس څوک په 20,000 نه دي عیب جن شو یو بله اهمه خبره ډېره ضروري خبره تنګېږئ مه دا خبره له ما نه اوږده شوه خو ډېره اهمه خبره هغه دا ده چې په دې اختر کې د بعضې خلکو نه څاروی وتښتي نو چې وتښتي بس اوس ترې قلار شئ منډې پسې مه وهئ مونږ خو پښتانه یو نو مونږ پسې لستوڼي راوچت کړو بړي وو او منډې او منډې او منډې او منډې نو د دې ځنه څاروی جلاله ته ورسو نه بس خلار شه دی دی شیره شوی دی دی غریب اوس پوهېږي نه که ته ورته ډېر درودونه وایې خو هغه په دې خبرو نه پوهېږي قلار شه دی بس چې کله په خپله ودرېد یو ځای ته نو طریقې دا ده چې خپل هم جنس وله راوله که میخه یې میخه وله راوله سنډا وله راوله که غوا یې غوایه غوا وله راوله هغه ورته ورپرېږده 2-3 وله راوله نو تا له بیا نیول درکړي خو که ته پسې څونه منډې وایې نو دا به دنه منډې وایي نو بل کالې دا واقعیتو شو دا اهمه خبره ته اهمه دلته د چا نه څاروی وتښتېد نشاندهي درته نه کوم ځای درته نه ښیم خو د چا نه څاروی وتښتېد میخه چې میخه ته وتښتېد هغه ګنو ته ننوته دې اشنا پسې کلاشنکوپ یو څه ډس دا خپې پې ونه ویشتله نو بیا خو منډه نه شوه والی که نه خپې وله ماته کړه که نه په ګنو کې یې حلاله کړه ما ته یې وویې دغسې چله مو کومې قرباني د یو هم نه ده شوې او قرباني بیا وکئ 2 ورځې لا پاتې دي نو زمونږ د پښتنو کې دا کار دی چې دوی د یو ملا نه تپوس نه کوي بیا د بل نه کوي بیا د بل نه کوي بیا د بل نه کوي نو د بل چا نه تپوس وکړو نو هغه ورته ویل قرباني مو وشوه
ما ته وی تا ته ګوره دې سر ته دې ګوره مې دې سر ته نه دې پوزې ته مې مو سره ګوره پلانې مولا وی قرباني شوې ته مې زه اوس هم یم چې نه ده شوې پرون هم درته ویلي نن هم درته ویم سبا هم درته ویم کال پس هم درته ویم لس کاله پس هم درته ویم چې قرباني مو نه ده شوې وانډۍ هم شوې ده قرباني هم نه ده شوې دا څاروی تا عیبجن که دا خو تا د ذبح ځای ته نه دی بوتلی دا خو ستا نه وتښتېد په ګنو کې دې مړ نو دا څاروی تا عیبجن که چې عیبجن دی که اوس قرباني ونه شو خیر یو مدرسې ته بلې مدرسې ته ټول ورته وایي چې قرباني مو شوې ده او یاره چې قرباني دا خبره وه چې چا نه به یې مسله زده کړه چې هغې به ورته قرباني به شوې په ما پسې به راغلې ته ګوره ورته تا راته د ځان نه ملا ټیریا جوړ کړی مې کار څه ده خو زما دا مسله ده ما د کتاب نه تا ته ویلې ده زه انګا بنګا نه جنګوم ما چې دا درې کم اویا کاله عمر تېر کړی دا مې په علم کې تېر کړی دا ما په ګوډونو کې نه تېر کړی دا ما په ډریورۍ کې دا ما چې کم دی نو په ګلکارۍ کې په دوکاندارۍ کې نه تېر کړی دا مې په علم کې تېر کړی په ما د کدوانو پاڼې نه دي ویلي مې اوس هم درته ویم بیا هم درته ویم 100 کاله پس هم درته ویم که ژوندی و خیر کېده نو زمونږ یو ډېر لوی عالم دی په دې تیمرګره کې مفتی مجیب الرحمن صاحب د هغه نوم دی ډېر لوی عالم دی هغه له دا سړي لاړه او دا فتوې مو له یوړې هغه ما پیژني زما ورسره تعلق دی خو دوی ورته زه نه یم یاد کړی او وی چې ګوره دا فتوې م راوړي پلاني ټول وایي چې قرباني شوې ده دا ټوله قصه خو یې ورته کړې که نه خبره خو ورته رښتیا کوله وایي زمونږ په بانډه کې یو ملا دی نیغ کېږي هغه و چې قرباني نه ده شوې نو د بانډې د ملا نوم یې ورته حالانکه زما ورسره دوستانه ده تعلق مې دی ورسره ما پیژني زه یې پیژنم وی دا د بانډې ملا چې ته ویلي دا یې درته صحیح ویلي او دا چا چې فتوې درکوي دا ټولې غلطې دي قرباني هم نه ده شوې سړي حیران پاتې شو دا لا څنګه چل دی لکه د بانډې دا ملا خو مونږ چې کبنیانو اړو په پیسه د پیسې هم نه حسابو خلک وایي د خپله خور لور کړ مې زه نه سړي خو ساړه را پاسېدلي او هغه مولوي صاحب ډېر قیمتي سړی فوراً یې هغه لوی مدرسو والا ته ټلیفون کړی وایي دا فتوا تاسو ورکړې هغې وی او جي وایي دا هم غلطه ورکړې دا د دې نه رجوع وکړئ بیا هغه لویو مدرسو والا د هغې نه واپسې وکړه وایي موږ نه غلطي شوې نه دغه سړي راغله یو سره ملا صاحب هم دا چې به دوی راتلل یو سره ملا صاحب هم راته ملا صاحب هم راغی او هغه 4-5 کسان هغوی هم راغله ما سره کېناستل خیر په خیر هلکه بیا هم یې څه مسله راوړي یاره جي مسله خو هم نه ده راوړي ښه څنګه خیر دی چې اوبه مې خو پې وڅښل مې بیا څه چل دی نوره څه بل څه خبره ده وی چې یاره مونږ خو معافۍ له راغلي یو څه شي معافۍ ده معافۍ له څه شي له راغلي ولې څه کنځل منځل هم راته کړي دي ویره جی مونږ بار تاپ ته وی چې دا قرباني او مونږ به ته وی ته غلطه وی دا نور خلک ټیک وي نو مونږ معافۍ له راغلي مې چې مې وڅښله یو مې اوبه مو وڅښلې یو مې دا لار سیده ونیسئ ګنې خېجم در باندې مې تاسو زما پرتوګ د کراچۍ نه والا تر د تیمرګرې پورې ورسو په چینار هم راله ځوړنک اوس معافۍ له راغلی مې اوس چې دې وس ونه شه نور نو ما نه معافۍ له راغلی تخته مې مردار زویه وروستو را چا یې مړه وي ته خو هر چاته نو یې قارېږم په دې چې تا دوی خپل وس وکه خو چې سوی د پاسه نه شه نو اوس وایي معافۍ له راغلی اوس وایي معافۍ اوس څه کوې معافي ما نه غواړي اوس د خدای نه معافي وغواړه که خدای دې معاف کړي معاف به دې کړي که دې نه معاف کړي خدای دې د جهنم هغه منځ ته ورسوه خو سوچ کوئ دا دونه اوږده قصه مې تاسو ته دې دپاره وکړه هسې نه چې میخه در نه وتښتي او ته پسې کلاشنکوف راواز ځکه ټکو ډېر نارې که نه کلاشنکوف خو چېرته تا کشمیر ته یو نه وړو دا کلاشنکوف خو دې چېرته چې کوم دی افغانستان ته او فلسطین ته یو نه وړو
خو چې راوړي نو چا پسې وړي؟ په مسلمان پسې وړي او یا په میخه پسې وړي. ته خو ډېر تکړه سړی. نو هسې نه چې میخه وولې، میخه به نه ولې، غوا به نه ولې، بس وتښتې د قلار کې کښېنه. د اسمان ته نه خېږي، په دغه ځمکه به وي، د لرې نه اندازه لګوه او بیا یې راونیسه په قلاره باندې رانیولې کېږي. نو عرض مې درته دا کو چې داسې څاروی چې د حلالولو نه مخکې تا په خپله که چرته حلالولو د دې را سملوو او په دغه وخت کې خپه ماته شو نو بیا پې کېږي. اوله تا نه ده ماته کړې خپه، قدرتي طور خپه ماته شوه، خو چې د حلالولو په ځای کې نه دی او په بل ځای کې دی نو بیا په دې باندې قرباني نه کېږي. دا ډېره اهم او ضروري او لازمي خبره ده. ښې زړه ته کوزه کوي او که داسې حالات راغلل نو څاروی ولئ مه، څاروی ولئ مه. ډېر خلک داسې کوي. انشاءالله د دې په متعلق که نور څه مسلې پاتې وي د غوښې د څرمنې نو انشاءالله بله جمعه هم شته او که زندګي و د اختر ورځ هم شته. الله پاک دې موږ ته او تاسو ټولو ته عمل نصیب کی. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة